چې اخرت کې نیکبخته جوړ شو، مونږ چې ورځ د قیامت ته ځو د رب العالمین په وړاندې زمونږ سره حساب کیږي، د دې نوجوانۍ حساب کیږي، د دې مال او د دولت حساب کیږي، د دې عمر او د زندګۍ حساب کیږي چې آیا مونږ به کامیاب یو که نه به یو. نو د دې هم علامې شته دی. الله قرآن کې ځکه فرمایي یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنه، داسې یوه سخته ورځ را روانه ده چې هیڅ یو انسان په خپل اختیار باندې خبرې کولی نشي، چې الله رب العالمین ورته اجازه ورکړي بیا به یې کولی شي. اوس په دنیا کې زمونږ اختیار دی، دنیا کې مونږ خبرې کولی شو، مونږ سره د چا کار نشته، الله دا قوت مونږ له راکړی. خو په ورځ د قیامت د رب العالمین د اجازت نه بغیر مونږ به خبرې هم نشو کولی. داسې یوه سخته ورځ ده. ما من عبد الا سيتكلم معه، هر یو انسان سبا رب العالمین الا وسيكلمه ربه، الله بور سره خبرې کوي. وليس بينه وبينه ترجمان، د بنده او د الله ترمنځ ترجمان بنوي، د دې ټولو نعمتونو تپوس درنه کیږي. دا زندگی دا ګوره عبث نه ده. افحسبتم انما خلقناكم عبثا، ایا ستاسو دا خیال دی چې صرف د گپ شپ او د خندا او د ویډیوګانو د پاره دا زندگی جوړه ده، د ګانو د ګانو بجانو د پاره او دارنګې د فلمونو او د ډرامو د پاره د مجلس د ګرمولو د پاره راځي گپ ولګو. الکه دا گپ پکې لاسي خپل زړونه دومره سخت شوي دي. قرآن له ولې ټیم نه ورکو، احادیثو له ولې ټیم نه ورکو، ولې د علماو په مجالسو کې نه کینو چې په دې زړونو کې لږ نرمي راشي. نو زما عزتمندو ورونو، دا وختونه زموږ سره امانت دی، دا ځواني زموږ سره امانت دی، دا مال او دولت دا امانت دی. نو داسې سخته ورځ ده او د خولې نه به دې خبره هم نه راوځي چې خپل شکایت وکړي. نو رب العالمین دغه حالات بیانوي. نو بیا رب العالمین فرمایي فمنهم شقی و سعید، دا انسانان بیا په خپل کور کې په ورځ د قیامت هم دوه قسمه دي. بعضې بدبخته دي، بې برخه دي، بعضې بدقسمته دي. خپل ټول عمر د دنیا په طلب کې تیر کړی چې څه یې زړه غوښتله هغه شانې زندګي تېروله. نو دا بدبخته خلک دي. چې بدبخته شو نو څه کېږي؟ رب العالمین بیا فرمایي چې بدبخته شوي فاما الذین شقوا، چې کوم انسان دغه شان بدبخته وي ففي النار لهم فیها زفیر وشهیقا، دوی به جهنم ته ځي او په جهنم کې به د خره په شانتې رمباړې وي، چغې به وي، خو څوک به د دې فریاد نه اوري. داسې یو سخت حالات زموږ مخې ته را روان دی. زما عزتمندو ورونو، د دې مقابل کې د الله رحم دی چې نیکان خلک هم شته، سعید نیکبخته خلکه، خوش قسمته خلکه، چې د قیامت ورځ به په شانته د 2 رکعاتو یا په شانته د مازدیګر او د ماښام ترمنځ چې کوم دا ټیم دی دا ډېر زر تېرېږي که خیال هم کړی وي، داسې به پې تېرېږي. ورسره پل صراط باندې به د سپرغۍ په شان تېرېږي، عملنامه به ورته په ښي لاس باندې میلاویږي. په دغه سخته ورځ باندې د عرش د سوري لاندې دا سوری به یې نصیب کېږي، ان تر دې چې جنت ته به رسېږي، د جهنم د دې ګرمو لمبو نه به بچ کېږي. دا نیکبخته خلک دي. رب العالمین د هغوی باره کې فرمایي واما الذین سعدوا ففي الجنة خالدین فیها، هر چې هغه خلک دي چې هغه نیکبخته دي، خوش قسمته دي، بخت بیدار شوی دی دغه خلکو، نو دا به جنت ته ځي. تل تر تل او همیش به په دې جنتونو کې په دې باندې فنا نه راځي. بیا د جنت او د جهنم تفصیل هغه ډېر اوږد دی، که موقع میلاو شو انشاءالله د هغې باره کې به هم هغه درسونه به شروع کوم. نو زما محترم ورونو، مونږ ته به څنګه پته لګي، مونږ انسانان، مونږ مسلمانانو ته چې مونږ هغه د سعادت والا انسانان یو که نه بدبخته. علماو په دې باندې کتابونه لیکلي دي. امام ابن القیم رحمه الله په دې امت کې یو غټ عالم تر شوی دی په 9مه صدۍ کې. هغه یو کتاب لیکلی او دا داسې یو عالم و، دې ته ویل کېږي حکیم القلوب، چې د زړونو ټولو بیماریانو او د هغې په علاجونو باندې الله ده ته علم ورکړی. ده په لیکلي په خپل کتاب طریق الهجرتین و باب السعادتین کې چې د انسان د سعادت 4 علامې دي. څو علامې دي؟ 4. اوس سوچ کوئ په دې 4 علامو کې چې آیا دا 4 په ما کې شته او که نشته. که په مونږ کې وي نو شکر وباسئ چې انشاءالله په ورځ د قیامت به بیا کامیاب یئ، او که په مونږ کې نه وي نو ګوره اوس هم ټیم تیر نه دی،
لا خو قیامت راغلی نه دی، لا د مرګ شیبې په موږ راغلی نه دي، لا د انور د مغرب نه راختلی نه دی. دغه د قیامت غټې علامې شروع شوي نه دي، د توبې دروازې لا کولاو دي. چې دا دنیا د ګناهونو نه ډکه کې. حدیث کې راځي الله رب العالمین فرمای، حدیث قدسی دی، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، که د اسمان کنارو ته د ګناهونه ورسیږي، سترګې د ګناهونه کوي، غوږونه دې په ګناهونو کې مبتلا دي، زړه دې د حقد او د حسد او د کینې او د شرکونو نه ډک دی، دا ټول ګناهونه کې. خو مطلب دا چې هیڅ یو نیک عمل دی نشته دی، خو چې بیا هم چې یو ځل دی وویله چې یا الله زما ته توبه، استغفر الله واتوب الیه، زمونږ رب داسې یو رحیم ذات دی چې ستا ټول ګناهونه بخي، ولا ابالي، او د رب العالمین هیڅ پروا نشته په دې باندې. نو زما عزتمند ورونو، نو که دا علامې په مونږ کې موجود نه وي، ناامیده کیږو به نه، بلکې کوشش به دا کو چې ځان کې دا علامې پیدا کو. امام ابن القیم دا علامې ذکر کړي. اول علامه هغه دا ده چې انسان د قرآن سره تعلق وي، چې د قرآن تلاوت کوي او دله خوند ورکوي، د قرآن په مطلب پوهیږي. اوس سوچ او فکر وکړو په دنیا کې خاصتا زموږ پښتانو څومره موږ د قرآن سره ریلیټیو خلک یو، تعلق زموږ د قرآن سره څومره دی؟ جواب دا دی ډېر کمزوری دی. 50-60 کاله مو چې د قرآن ناظره راله نه راځي، ترجمه خو بالکل امپاسیبل، هغه ناممکنه خبره ده. نو د دې وجې نه موږ د دې قرآن نه خوند وانه خسته. که خیال وي د عرب علما چې کله تلاوت کوي، تاسو به د روژه کې د تراویح هم کوئ، حرم ته به هم ځئ، دلته هم ګورئ تاسو د دوی په تلاوتونو کې څومره اثر دی چې 2 آیات ووایي، په 3م آیات کې ساز راخوټ کېږي او جړاګانې کوي. تاسو کله په خپلو وطنونو کې داسې ولیدل چې په مونځ کې څوک جاړي؟ نه. ولې نه جاړي؟ وجه دا ده چې قرآن باندې پوه نه دي. نو چې پوه نه، نو دوی له به جړا څنګه ورشي؟ نو زما عزتمندو ورونو، دا یو د هغې خبرو نه ده چې ډېر سړی افسوس وکړي او جړا سړي له ورشي چې د رب د احساناتو ته وګوره چې مونږ او تاسو سره یې کړي. انسانیت یې راکړی دی، روغ صحت یې راکړی دی، 2 سترګې 2 غوږونه یې راکړي دي، لاسونه یې راکړي دي، مال او دولت یې راکړی، نوجواني ځواني یې راکړي، قوت یې راکړی دی، ان تر دې چې بوډاوالي ته ورسېږو. خو زمونږ دا سوچ کې رانشي چې د رب دا کتاب دی چې دې کې به مونږ ته څه ویلي، زمونږ رب مونږ نه څه مطالبه کوي. زما عزتمندو ورونو، د دې قرآن یو نوم دی میسیج، رساله مطلب هم دا دی چې تا ته څوک میسیج راولېږي، نو د هغې په مطلب به ځان پوهې. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ای پیغمبره دا قرآن خلکو ته ورسوه، که دا کار دی ونه کړو فما بلغت رسالته، د پیغمبره که دا کار دی ونه کړو د الله میسیج دی نه دی رسولی. نو میسیج د الله راغلی دی او مونږ ته دلته پروت دی. یا خو مونږ چې کوم دی د ناوې سره په د هغې د سر د پاسه وړو چې یاره دا ناوې برکتي شي، برکت دپاره هم صرف ساتلی، او په چیرړو کې او په قسمه قسم پرېښمو په کپړو کې تاو دې ته قدر وایو، یا په اوچت تاغه میخې وي، دوړو وهلی وي، کلی کلاو نه کو. زما عزتمندو ورونو، د قرآن سره دا وفا نه ده. قرآن زده کول پکار دي. دا قرآن الله را لېږلی د تلاوت دپاره هم، خو مهم مقصد د دې قرآن دا دی چې موږ سوچ او فکر پکې وکړو. الله قرآن کې فرمایي کتاب انزلناه الیک مبارک، دا عظیم الشان کتاب می تا ته درکړی پیغمبران، مبارکتون ټول برکت دی، آیتونو کې برکت دی، ټول خوند او مزید په دې قرآن کې. د څه لپاره می نازل کړی؟ رب العالمین فرمایي لیدبروا آیاته، چې دا انسانان زما په دې آیتونو کې سوچ او فکر وکړي، زما په دې قرآن کې سوچ او فکر د پاره د آیات د قرآن راغلی. زما عزتمندو ورونو، دا صرف د قسم د پاره نه و چې موږ بلاس دو ستاره په قرآن قسم وي، دا دې د پاره راغلی چې موږ زده کو. نو اوس سوچ او فکر پکار دی چې موږ څومره زده کړی. الله رب العالمین د کافرو باره کې فرمایي افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، ولې دا خلک چې کوم دی په دې قرآن کې سوچ نه کوي. د رب العالمین کتاب په دې دنیا کې شته، او قطعا د انسانانو په ذهن کې دا سوچ هم نه راځي چې د رب کتاب ولولي چې دې کې څه دي، ولې د دوی زړونو ته تالې لګېدلې. افلم يدبروا القول، کاش سوچ او فکر یې کړی او په ورځ د قیامت به بیا ارمان کو لو كنا نسمع او نعقل، کاش دا قرآن هم اورېدلی وی او په دې ځان پوی کړی وی، نو هغه وخت کې به بیا ارمان کو، وخت به تیر وي. نو زما عزتمندو ورونو، یوه علامه دا ده
چې انسان ته پته ولګي چې زه سعید یم، نیکبخته یم، په ورځ د قیامت به کامیاب یم که ناکام به یم، فیل به یم. دی د خپل ځان پیش کړي قرآن ته چې د قرآن سره څومره تعلق دی، قرآن په ویلو په وخت کې څومره د ده زړه کې سکون راځي، څومره دې ته تلذذ او خوند اخیستی شي. دویمه علامه هغه دا ده زما محترم ورونو، چې کله مونځ سړی کوي او په دې مونځ کې د مونځ نه خوند واخلي. مونږ رب العالمین ته ودرېږو چې مونځ کو، کله د یو دکان حسابه، کله د یو تجارت حساب، کله د کفیل سره لانجه، کله د اقامې مسله، کله د بچو پیسونه، ټول په دې سوچونو کې تیر شي. نو چې کله مونځ ختم شي په آخر کې ریزلټ څه شی وي؟ نو هغه دا وي چې بس دا مونځ دا د رب العالمین په وړاندې باندې هغه قابل قبول نه دی. ځکه وجه دا زما محترم ورونو، دا مونځ صرف دې دپاره نه دی چې ته ټیټ شه